طائف د مکې مکرمې نه لږ غوندې بار علاقه ده، یو لوی غر دی په منځ کې او دا غر نه پورې غاړه طائف دی او دا په هغه وخت کې یو لوی ښار و لکه اوس یو لوی ښار دی. قرآن حکیم کې الله یو آیت کې دې ته اشاره کړې دی لولا انزل هذا القرآن على اهل قريتين عظیم. د مکې کافرو به وي چې په دې علاقه کې خو دوه لوی کلي دي، لوی ښارونه دي، یو مکه ده او دا طائف دی او په دې دواړو کې لوی لوی سرداران شته. نو یا به د طائف یو لوی سردار ته الله پیغمبري ورکړې وه یا به د مکې سردار له ورکړې وه. نو قرآن شریف کې ورته لویه قریه ویلې شوې ده، لوی کلی، لوی ښار. او د مکې په نسبت طائف په هغه وخت کې بیا آباد و، ځکه مکه مکرمه خو دشت بیابان و شګې کاڼي غرونه دي، کر کرونده پکې نه کېږي، فصل پکې نه زرغونېږي. او طائف کې هغه زمانه کې مخې میوې وې، باغونه و پکې، د انګورو باغونه و پکې، او دارنګې پکې هغه زمانه کې سبزیانې به کېدلې او کم فصل چې عام خلک په ځمکو کې کري نو ښه فصلونه پکې کېدل او اعلی قیمتي آب و هوا هم ښه مزېداره وه. موسم به پکې یخم و، مکه خو ګرمه ده، هغې کې ګرمي هم راځي په بعضې وختونو کې او په بعضې وختونو کې پکې داسې یخني چې زموږ د علاقې نه پکې یخني زیات دی. موسم اوبې اعلی دي مکه مکرمه کې، خو بغیر د زمزم نه نورې اوبه نشته، هغې کې باقاعده ښه اعلی چینی دي، اعلی اوبه دي پکې. او د هغې زمانې چې کوم لوی عرب به و مالدار به و نو مکه کې به یې خامخا ځان له منډۍ جوړه کړې وه. لکه اوس چې دا لوی تاجر پیشه دي د دې علاقې اوسېدونکي دي، نو په کراچۍ کې چا ځان له ځایونه برابر کړي دي، پلاور کې، په اسلام آباد کې، پنډو کې، دې ښارونو کې. دقه رنګې عرب چې کوم مالدار عرب به و نو هغوی ځان له په طائف کې باغونه جوړ کړي وو، طائف کې ځان له کورونه جوړ کړي وو، ځان له ځمکې اخیستې وې. نو طائف په هغه زمانه کې د تمدن او د تجارت او دارنګې د زراعت یو لوی ښار و. درې غټ غټ سردارانو د طائف. نو نبی علیه السلام طریقه بدله کړه چې د مکې خلک خو بس مایوس شم ته زه ورته خیر ورکوم، د اسلام ته راغواړم او دا ظالمان د هغې په مقابله کې ما سره دشمني کوي. نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ځان سره واخېست او طائف ته لاړ. درې غټ سردارانو درې واړو له دعوت ته اسلام ورکړ. لیکن اتفاق ته ګوره د حضور پاک خدا خیال و چې که خدای دا مسلمانان کړل دا کلي نه صحیح هغه د هغې سر به بیا د مکې په کافرو هم پرېوځي، وي به چې هغه سرداران او هغه خلک مسلمانان شو، راځه موږ به مسلمانان شو. لیکن هغې هم د نبي علیه السلام دعوت قبول نه کو، اسلام یې رانوړو. او بلکې د اسلام قبلول خو څه کې د حضور پاک شان کې ګستاخۍ شروع کړلې. او یو سردار ورته وایي چې بل څوک خدای نه مونتل نو ته ومونتې یو پیغمبري دله درکړه، دا یو پیغور غوندې وله ورکړه، بل څوک نو بل څوک تا بل ته خدای ته په دې ټوله دنیا کې بل څوک نه خوښېدل نو ته ورته خوښ شوې. بل سردار ورته څه وایي وی ښه مکه کې خو غټ غټ سردارانو، زمونږ کلي کې خو لوی لوی مالداران خلک شته، نو تا یتیم ته پیغمبري میلاو شو او دا غټ سرداران پاتې شو، موږ به ستا تابع کېږو. بل ورته څه وایي وایي زه خو دې نه پیغمبري نه منم او ځکه ته په حق یې نو چې څه عذاب دې خوښوي نو ووایه خدای ته دې دا پیغورونه یې وله ورکړل. لیکن خدای پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم له عجیبه شان ورکړی. ګوره چا کې چې زمونږ دا پښتانه خلک هم کوم لوښي کې چې څومره شی زیږي پکې ورچوي، یو بوجۍ ده او په هغې کې یو من غنم زیږي نو 2 منه پکې نشي ځایولی، که 1.5 منه هم پکې اچوي بوجۍ به شلېږي. کوم لوښي دی او په هغې کې 1 کیلو پی راځي نو ته پکې د کیلو نه زیات اچولی نه شي، که زیات ترې واچول پیږي به ترې فایده نه ورکوي، لوښي به خلک ککړ کړي. دا یو مثال مې دله درکړ. دقه رنګې پیغمبري هم ده، پیغمبري یو ډېر لوی طاقت دی، یو ډېر لوی شان دی. پیغمبري یو د الله یو ډېر لوی نعمت دی، نو دا لوی نعمت لوی لوښې غواړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې شخصیت هغه برداشت کولی شي، هر سړی نشي برداشت کولی. د نورو خلکو لوښې واړي نه ورکړې ده، خدای ولا لوی اخلاق ورکړي دي، الله ولا لوی کمالات ورکړي دي. د دې وجې نه خو پیغمبري خدای ورکړه. الله یعلم حیث یجعل رسالته، قرآن کې الله فرمایي هغه ځای زه ښه پېژنم چې کوم ځای له پیغمبري ورکوم. ما ته پته ده چې دا د پیغمبرۍ قابل وجود دی او دا د پیغمبرۍ قابل وجود نه دی. نو دوی ملنډې شروع کړې، ټوکې شروع کړې او دا خو لا وړه خبره وه دا پیغورونه خپلو غلامانو ته او بچو ته یې ورپسې شی شابسې او چې دا 2 کسه مو د خپل کلي نه څومره زر وویستل نو دا به کمال وکړي. نو هغوی ورپسې شو، چغې ورپسې شروع کړې، نو خاورې به یې راغېشتې او د نبي علیه السلام باندې به یې ورچولې، نو کاڼي راغېشتل او په هغې په پیغمبر علیه السلام او په زید ابن حارثه غورځارونه شروع کړل. زید ابن حارثه وایي چې ما به د کاڼو د نبي علیه السلام بچ کو، وایي سر مې ټول زخمي زخمي شو، وینې ته بهېدلې او د حضور پاک دا پنډۍ په یو کاڼي باندې ولګېدله، نو دا وینې ته لاندې روانې شوې، وجود یې زخمي شو، خولې ته بیګې ګرمي ده. دومره تکلیف کې دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې وایي ما ته دا پته نه لګي چې روان د کوم طرف نه یم او ځم کوم خوا. داسې یو لوی تکلیف په نبي علیه السلام مبارک باندې راغی.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دې تپوس کوي وی دا الله رسوله د احد نه پس داسې یو ورځ په تا سخته تېره شوې ده چې ته یې ماته ووایې وی او عایشې یو ورځ په ما ډېره سخته تېره شوې ده الله رسول څنګه وه وی ستا قوم د مکې قریشو چې کله زما تکذیب وکړو زه یې ونه منلم او ما ته وی ته دروغجن پیغمبر یې نو زه لاړم طایف ته نو د طایف سردارانو له مې دعوت ورکړم نو هغې م ونه منلم نو هغې بیا په کاڼو را باندې شروع کړله وی عایشې په زندګۍ کې د دې نه سخته ورځ ما بله نه ده لیدلې الله ته درخواست کوي نبی علیہ السلام دغه وخت کې الله ته درخواست وکړه ای خدایا زما طاقت ډېر کمزوری دی زما طاقت ډېر کمزوری دی او پروردګاره زه چې د اسلام دپاره کم کوشش کوم خدایا دې کوشش ته الله دا ډېر کمزوری کوشش دی الله اکبر حضور پاک هغه خپل کوشش ته کمزوری و الله دا زما محنت ډېر کمزوری دی خدایا زما طاقت ډېر زیات کمزوری دی او الله طاقت ستا په لاس کې دی نو خدایا ګوره عجیبه لفظ وایي خدایا تا زما دشمن له زما په مقابله کې طاقت ورکړه تا خپل دشمن له زما په مقابله کې طاقت ورکړی دی او هغه دشمن چې ستا دشمن دی خدایا زه ورته ذلیله کېږم الله که ته زما نه راضي یې ګوره ښه الله که ته زما نه راضي یې او ته زما نه خوشحاله نو پروردګاره په دې تکلیفونو مصیبتونو مې هېڅ پروا نشته چې ته زما نه خوشحاله دا د پیغمبر علیه السلام عجیبه دعا ده خپل طاقت ته وایي کمزوری دی خپل محنت ته کمزوری وایي هغه عظیم محنت ته او یو پټې غوندې د الله دربار کې په داسې عجیبه زاره سوال کوي چې پروردګاره زم ستا دشمن دی او زما دشمن دی هغه ته ذلیله کېږم او الله که ته زما نه راضي یې ته زما نه خوشحاله نو خدایه په دې محنتونو تکلیفونو زما هېڅ پروا نشته هېڅ کار مې نشته بیا څه وایي الله ما مضبوط کا او خدای خپل دین مضبوط کا الله ما بل چاته مه سپاره خدای ما ځان ته نږدې کا او بیا اخره کې وایي لا حول ولا قوة الا بالله خدایا د دې تکلیفونو نه خلاصونکې او په دې دعوت او په دې تبلیغ باندې طاقت پیدا کوونکې خدای ستا د ذات نه بغیر بل نشته الله ته په زارې د الله سوچت کو نو یو فرشته راغله جبریل علیه السلام راغی وی دا ما سره یو فرشته ده او د الله نه اجازت وغوښت ستا د اسمان فرشتې په ستا په تکلیف خفه شوې فرشتو الله ته درخواست وکړه چې یا الله دا نن خو په دې په ډېر لوی تکلیف کې مبتلا دی خدایه کم قوم له چې خیر خواهی له روان دی هغې په کاڼو الله یو فرشته ده دته ملک الجبال وایي غرونو والا فرشته د ده ټوله بادشاهي الله په دې غرونو باندې دله بادشاهي ورکړې ده دا فرشته ما سره ده دا فرشته در باندې سلام وایي او سلام نه پس دې درته یو درخواست کوي نو حضور پاک ته تپوس وکړو وی څه وی ما الله نه اجازت غوښتې دی وی ځه لاړ شه که مدد دنه غواړي وکړه ورسره نو زما لاس کې غرونه دي که دې خوښه د طایف دا غټ غرونه به اوس اوچت کړم او د طایف د دې خلکو په سرونو د پاسه به کېدم په سرونو که داسې زه وې یا بل څوک وي موږ به څه بیا موږ به وایو چې پرون نه راتلې یو ګنټه مخکې دا کار کړی وي ښه به نه وه دوه نه چې لاس پې کېده د پاسه چې تباه او برباد شي لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا په سترګو مبارکو کې اوښکې رالې وی نه داسې مه کوه او الله ته بیا زاره سره الله سوچت کو اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون خدای دا نه پوهېږي زه خو پوهېږم که نه خدای زما دې قوم ته هدایت وکړي دا نه پوهېږي او بیا څه وایي وی که دا په هدایت نشي فرشتې ته وایي وی الله به د دې په اولاد کې هغه خلک پیدا کړي چې ما والا دین به قبول کړي هېڅ فکر نشته اللهم اهد قومي خدایا زما دې قوم ته هدایت وکړه انهم لا يعلمون نه پوهېږي ناپوهه دي سره د عقل نه ناپوهه دي دین ته توجه نه کوي سوچ نه کوي پیسه ته نه غواړم بادشاهي ته نه غواړم د دوی د فایدې خبره کوم ورته کاڼو بوټو ته سجدې کوي ناپوهه دي عقل نه کار نه دي کم پوهه چې خدای ورکړی دی کم عقل ورکړی دی نو هغې عقل نه کار نه اخلي وی را روان یو یو باغ باندې رالو په مکه کې دوه غټ سرداران دي د یو سردار نوم دی او نبی علیه السلام ولې طایف ته لاړ دا تاسو ته تېره جمعه ما ویلو چې د پیغمبر علیه السلام د غم کالو ابو طالب وفات شو غټ ډاټ خو هغه و او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوه د پیغمبر علیه السلام لویه ډاټګیره نه وه نو دلته کې د پیغمبر علیه السلام د کور دا دواړه طاقتونه لاړل ترېنه نو حضور پاک دا سوچ وکړه چې د راشه طایف ته ولاړ شو تقریبا د شوال میاشت وه د رکوټ اختر میاشت چې ورته وایي او 10 هجري وه دا 10 نبوت و د پیغمبر علیه 10 کال نو چې واپس راتلل نو د مکې دوه غټ کافران دي د یو نوم عتبه دی او د یو شیبه دی د هغې یو باغ و باغ هغې باندې راتېر شو هغوی چې نبي علیه السلام وکته چې په خاورو باندې جامې خیرنې دي وجود نه وینې روانې دي
او په تکلیف دی. نو که انسان دشمن هم دی خو بعضې وخت کې په انسان نه نرم شي. او د حضور پاک ورته معلوم و چې دا خو زمونږ د کلي دی، د مکې دی، یو ډېر ښه انسان دی، شریف انسان دی، رښتونی دی. نو ړی پې نرم شو. و غټ دشمنان ړی نرم شو. نو یو غلام یو عداس ته هغه نوم و عداس. هغه ته وی دا فلانکې خو نه دی؟ وی دی. یاره وی داسې معلومیږي لکه چې چا لوی تکلیف ورکړی او په ډېر لوی تکلیف کې روان دی. دی به تږي مې غریب او دی به وږي مې. نو عداسه داسې وکړه، وشه یو څو غونچکه انګور روشو کوه مزېدار، او لوښه کې واچوه دا وله یوس. هغه یو څو غونچکه انګور روشو کول، لږې اوبې راواغېشتې او نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته پیش کړلې. یو سوري ته نبي علیه السلام کېناست، بیا خدای ته لاس اوچت کړ. ای الله د بې کسو رب ته یې ګورې چې څوک بې څوکی هېڅوک یې نه، خدای د هغې مل دی. واقعي ګورې دا رښتیا خبره. هر څومره چې دنیا کې ظالم راونیسي او ظلم در سره ظالم کوي، د دې مظلوم آه او فریاد دا خدای له دی. زه کله کله شکر دی خدایه چې ته یې، چې انسان تنګ شي نو چاته خو به فریاد کوي که نه؟ بې د فریاده خو بل ځای نشته. ښځې ته فریاد کوي نو ښځه دې مدد نشي کولی، بچي ته فریاد کوي بچی دې مدد کولی نشي. نو د مدد دپاره به بیا مونږ کاڼو بوټو ته لاسونه اوچتول. شکر دی خدایه چې هغه ذات شته چې هر ځای زمونږ فریاد اوري، هر حالت کې زمونږ د تکلیفونو نه خبردار دی، هر وخت کې مونږ ته را رسیدی شي او زمونږ نه تکلیف لر کولی شي. دا مو په ایمان دی رونو ګورئ. ای د بې کسو ربه، ای د بې څوکو ربه، ای د مظلوم ربه، د مظلومانو ربه، خدایا زما مدد وکړه. چې انګور یې ورته راوړل او څنګه یې کېښودل، نو نبي علیه السلام د هغې نه چې دانا اخېسته نو لومبی وایي بسم الله الرحمن الرحیم. نو عداس پوه شو د عیسایي نه عداس عیسایي مریو. هغه وی دا دې څه ووې؟ دا څه ټکي ووې؟ هغه ته خو پته وه چې دا خو بسم الله خو د مکې خلک نه وایي او د الله په نوم خو دا مشرکان شروع نه کوي چې دا د الله نوم یې واخېسته او بسم الله ووې. یاره دا سړی خو سره اشنا غوندې سړی دی. مکه کې خو څوک بسم الله نه وایي، طایف کې خو څوک بسم الله نه وایي. بسم الله وایي. نو وی دا دې څه ووې؟ چا نوم دې واخېسته؟ ته څوک یې؟ نبي علیه السلام ورته خپل نوم واخېسته فلان کې. خلکو خو پېژنده. نبی علیه السلام دې تپوس وکړه د عداس نه، وایي ته څوک یې؟ د کوم ځای یې؟ وایي زه د نینوا علاقې یم، نینوا، او دلته غلام یم. نبی علیه السلام ورته وایي ښه د یونس علیه السلام د کلي یې، کوم ښار ته چې الله یونس علیه السلام لېږلی و تبلیغ دپاره، دعوت دپاره، د یونس علیه السلام د کلي یې. هغه عداس بیا حیران شو، وایي ته یونس څه پېژنې؟ تا ته څه پته نه؟ حضور پاک ورته وفرمایل هغه زما ورور و که هم د الله پیغمبر و او د قوم د هدایت لپاره الله لېږلی او زم د الله پیغمبر یم او د دې قوم د هدایت لپاره الله را لېږلی. چې دا څو خبرې د دې عداس د نبي علیه السلام سره وشوې هغه ته پته ولګېده. نو عداس ورپاسېده او د نبي علیه السلام تندې مبارک یې ښکل کړ او پیغمبر علیه السلام ته فورا وایي چې د الله رسوله ما ځان سره ملګری کا، ته رښتونی پیغمبر یې، دین دې رښتیا دی. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. مسلمان شو. هغه ځای نه عتبه شیبه ورته ګوري، هغه یو ورور بل ورور ته وایي لالا، د لالا لفظ ګورې مونږ وایو ښه، لالا یا کاکا وروره. سړي باندې خوا سر وشو، مونږ لېږلی سلو او منځ کې سړی را بل طرف ته لاړ. چې عداس واپس راغی وایي دا تندی دې ولې ښکل کړو؟ وایي عتبه شیبه ای زما سردارانو، زما دې د الله په ذات قسم چې دا رښتونی پیغمبر دی، ما ته پته ولګېدله او مې زه ملګری شوم. او تاسو ته م وایم ای د مکې خلکو، لوی نعمت خدای در کړی دی، لوی نعمت. دې نعمت نه به خوا مه ځئ، دا قبول کړه دا نعمت. هغې ورته وایي عداس زوړ دین دی خو ګورې مه کوه مه کوه مه کوه. بیا د بدر جنګ وروسته جوړ شوی دی، هغې له چې کافران کله تلل نو دا عتبه او شیبه هم د یک جنګ له روان شو. نو دا عداس راغی مینت یې ورته شروع کړو، وی ای زما سردارانو که نور د مکې خلک ځي به تاسو مه ځئ. دی وی نه موږ ځو، خامخا ځو، ټول سرداران ځي، موږ به پاتې کېږو. تاسو یقین وکړئ چې دې عداس د خپلو سردارانو له خپې ونیوې، د خدای خاطر وکړئ مه ځئ، د پیغمبر مقابلې له ځئ تاسو، د خدای د پیغمبر. او که زه مرګ وینم چې مرګ له ځای ګورئ. ای زما سردارانو ما ستاسو رزق خوړلی، ستاسو جامه مې اغوستې ده، ستاسو روزي مې خوړلې ده، نو زه تاسو ته درخواست کوم په خپو درته لاسونه اکدم چې مهرباني وکړئ مه ځئ. ما زه ستاسو مرګ اینم که لاړی، دنیا کې م ذلیله کېږي او آخرت کې م ذلیله کېږي. هغه منې نه شو او هم حقه لاړل او دغه عتبه او شیبه خدای پاک دواړه بیا په بدر کې مرداران کړل. نو چې هغه ځای نه هغه انګورو نه دانه دوی واغېشتل، نو نبي علیه السلام نیغ ورغې دغه عتبه او شیبه نه ورته کېناسته او د اسلام دعوت یې ورکړه. که خدای نبي علیه السلام په دې پوه شو چې ما له انګور راولېږل
نو زه راشه دعوت د اسلام به ورکړم، لیکن هغې ظالمانو رد جواب ورکړ، د پیغمبر علیه السلام هغه دعوت یې قبول نه. چې واپس راته نو په لاره کې یو ځای د نخله ورته وایي. دا ګورې د شپې هم را روان دی دروازې ښه دا نه چې شپې به چېرته چا سره دمه کوي، په دې دشتو بیابان ځنګلونو کې شپه هم تېرېږي ورځ هم تېرېږي. نو یو ځای د نخله ورته وایي، په هغه ځای کې نبي علیه السلام مونځ کو، د سهار مونځ یې کو، نو قرآن شریف تلاوت یې پکې کو. نو پیریان خدای راوستل، پیریان د عراق د علاقې وو. دا پیریان به بر اسمان ته ختل، ګرځېدل به په اسمانونو کې. نو چې کله عیسی علیه السلام خدای پاک څلورم اسمان ته وخېجو، نو د دوی تلل د څلورم اسمان نه اخوا بند شو. نو چې کله نبی علیه السلام مبارک له خدای پاک وحی ورکړه او پیغمبري ورکړه، نو د اسمان هم دوی بند شو، دوی بیا اسمان ته نه شو ختلی. دې کې سرکشه تیز هر قسمه پیریان، لکه انسانانو کې بعضې تیز طاقتمنې، بعضې کم طاقت والے. زمونږ د خلکو خو هغه طاقت نشته کوم چې د افریقې د دې ځنګلونو والا خلکو کم طاقت دی. د پیریانو د مشرانو د یو بل ته وایي چې دا څه چل دی چې مونږ به نور کله اسمان ته ختو نو ډاډه به تلو، اوس چې مونږ اسمان ته ځو نو په مونږ شغلې راځي، دا هغه ځای نه شغلې را باندې راځي. تاسو چکر ولګوئ وګرځئ معلومات واخلئ څه چل شوی دی. نو دا پیریان خواري دي، څوک یو خوا داسې ناشنا کار شوی دی، هر څه چې دي خو څه ناشنا کار شوی دی. او هغه زمانه کې چې انسانان څنګه کم وو دارنګې پیریان هم کم، دا خو ورو نسل زیاتېږي. چکر ولګوئ اضربوا مشارق الارض ومغاربها، او تاسو نظر وکړئ چې دا صرف مسله پیښه ده. نو یو ډله دې مکې ته ګرځېده راګرځې معلومات کوي. چې معلومات کوي نو نبي علیه السلام د سهار مانځه کې قرآن شریف لولي او دې پیریانو واورېده. ملګرو ته ویل لکه راشئ دا څه دا چې مونږ څه واورېدل که نه دا ټول د دې شکار دی، دا خبرې دي. بس راله نبي علیه السلام نه قرآن واورېده او پیغمبر علیه السلام نه بیا څه تپوسونه وکړل، او نبي علیه السلام ورته او زه د خدای پیغمبر یم او دا کتاب یې راکړی د هدایت لپاره. بس هغه پیریان خدای مسلمانان کړل. او بیا چې خپل وطن ته واپس لاړل نو خپل وطن کې خپل قوم له دعوت شروع کړ. قرآن حکیم کې رب العالمین د هغې بیان کوي د هغه پیریانو متعلق، وإذ صرفنا إلیک نفرا من الجن یستمعون القرآن. یو ډله مو درته راواړوله، انسانان نه مسلمانېږي ودرېږي، اوسو پیریان درته مسلمانو. هغې قرآن واورېده، فلما حضروه قالوا انصتوا. چې قرآن یې واورېد ملګرو ته چپ شئ لکه. فلما قضوا چې پیغمبر علیه السلام هغه قرآن ختم کړ، ولوا الى قومهم منذرین، نو خپل قوم ته لاړل او بیا قوم د خدای د عذاب نه یرو، قوم ته مسلمانان شي. بل ځای راځي انا سمعنا قرآنا عجبا. دې پیریانو خپل قوم ته وی مونږ یو قرآن واورېد او ناشنا کتاب دی، ناشنا شی دی، یهدي الى الرشد فآمنا به، هدایت طرف ته خلق بلی، خلق ورسمئ په نیغه لار باندې، نو مونږ په دې قرآن ایمان راوړو. خدای هغه د عراق د نصیبین علاقې چې کم پیریانو هغه رب العالمین مسلمانان کړل. پیریان لګیا شو، هغې خپل دعوت شروع کړو، د اسلام دعوت هلته روان شو، او دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د اسلام دعوت شروع کړو. چې هغې مسلمانان شو، نبی علیه السلام لږ غوندې مخکې راغی. زید ابن حارثه ورته وایي د الله رسوله د خپل وطن د رواج نه خبر. وی زید څه رواج وی چې زمونږ د وطن نه یو سړی لړ شي او هجرت وکړي نو بیا خو هغه وطن ته چې راځي خلک یې نه پرېږدي. نو وی بیا نو وی تا ته پته او یو ما ته پته ده، نو وی چې ته د چا په امان کې به اوس ور داخلېږي. اوس به د چا په امان کې یو ملک او یو مشر یو خان د هغه په امان کې به داخلېږو. نو په لاره ولې یو کافر مخې له ورغی، مطعم ابن عدي، د هغه هم پرې رحم راغی. نو نبي علیه السلام ورته دا ټوله قصه وکړه، د ایمان دعوت یې ورکړه. هغه خو ایمان قبول نه کړ، ویل راځئ زما په امان کې داخل شي. اته مخکې شو نبی علیه السلام زید ابن حارثه ورپسې شو. نو په مکه کې په بیت الله خوا کې هغې اعلان وکړ، د نبي علیه السلام نوم یې واغېست، وی دین د ده زما اگر چې جدا دي لیکن دله ما امن ورکړ، دا ښه سړی دی، رښتونی دی، زمونږ د کونډو رونډو یتیمانانو خدمتونه یې کړي دي، نو دا زما په امن کې دی، که ده ته چا څه نقصان ورسوله که چې ما ته نقصان رسولي. یو موقع کې چې د بدر قیدیان کله گرفتار شو، د دې مطعم ابن عدي زوی جبیر نوم، جبیر ابن مطعم، هغه په خپله د دې حدیث راوي دی او بخاري شریف کې دا حدیث دی. نو نبی علیه السلام وفرمایل یاره وی که مطعم ابن عدي جم دی وی که نه او نن یې ما نه د دې او یو کافرانو مطالبه کړې وي نو ما به اخذ د خیراتي پرېښي وي، ځکه د هغه یو احسان زما په غاړه پروت دی. افسوس چې هغه نشته. راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکې ته، نو کافرانو هم خپله طریقه بدله کړه. هغې هم پوه شو چې دې خو زمونږ په مقابله کې بهر خلکو له دعوت ورکوي او نور خلک مسلمانوي. نو هغې ګوره چې څنګه نبي علیه السلام لګیا دی محنت کوي، دارنګې هغې هم محنت کوي. نو هغې خپل یو میټینګ کو، خپل خلک یې کېنولو.
او دا فیصله وکړه چې لکه د بهر نه څومره میلمانه راځي نو تاسو به دا لاره به ته ساتئ دا به ته ساتئ دا به ته ساتئ هغه میلمانه به په یوې ده که بیت الله ته به خلک راتلل عمرې طوافونو له حج له هغه لارې به څارې او دغه میلمانه به په یوې چې د ده خبرې واونري که د ده خبرې واورېدې نو هسې نه مسلمانان شي او د بار خلک راته مسلمانان شو نو موږ ته مشکله شي. نو د یمن یو قبیله د دوس ورته وایي د هغې یو سړی راغی طفیل ابن عمر طفیل یې نوم و چې دې څنګه راغې مکې مکرمې ته نو د مکې د مشرکانو کافرانو ورته وایي چې مونږ کې یو هلک دی او ډېر زبردست جادوګر دی او د هغه خبرې ګورې واونرې او که هغه درته دوه درې ټکي خبرې وکړې نو داسې جادو به در باندې وکړي چې په کور کې دننه د پلار او زوی او د خاندان په منځ کې دشمنۍ جوړوي. وی نه نه به کښېنم ورسره وی نه کښېناستلو خبره نه داسې نه هوا ده د اواز راوړي درته غوږ ته در دننه نه کړي. هغه طفیل وایي چې ما مالوچ راواخېستل یو غوږ کې مې ومنډل او بل کې مې ومنډل داسې نه چې د په لاره ځمه او د ده خبرې هوا زما غوږ ته دا داخلې نه کړي. ده ته به یې ذوالقطنتین وی قطن مالوچو ته ویلې کېږي ذوالقطنتین د ده لقب مالوچو والا وی غوږونو کې مالوچ منډلي بیت الله نه تاوېدم چې هسې نه چې تا واده د خبرې راونړي. یو ځل مې کې سوچ وکړو چې زه څه پاګل او لیونی خو نه یم چې غوږونه مې دله د مالوچو ډک کړي دي لرې که دا مالوچه مالوچ مې ښکته وغورځول او بیا مې کې سوچ وکړو چې راشه دی هلک له ورشه څه خبرې ترې واوره زه څه بېوقوف او قمقل خو نه یم چې هسې به هوا خبره راوړو په ما به جادو کېږي په ما به اثر کېږي. نو یې نیغ ورغلم نبي علیه السلام له نو ما ورته وې چې دا خلک خو ستا خلاف دا مېلمانه منې کوي څه چل دې جوړ کړی دی د څه مسلې دې جوړې کړي دي دومره د قوم دي دشمنان دي. وی حضور پاک مبارک مسکی شو ما ته وی چې د کوم څیز د وجې دي ماته جادوګر وایي اته واوره لګوندې که نه وایه وی قرآن شریف یې راته واوره وی قسم دی چې قرآن مې واورېده خو دې نه دوی ما منې کوي دا خو د انسان خبرې نه دي دا خو د بل چا خبرې دي. هغه طفیل خدای په هغه ټکه مسلمان خدای هدایت ورکړه دې ورته څه وایي نبي علیه السلام ته وی زه به اوس څه کوم تا سره دلته ملګری بیم ډانګ به راسري توره به راسري وی نه ما ته لا خدای پاک د ډانګ چلولو تورې چلولو حکم نه دی کړی زه ته خپل وطن ته ځه او هلته خلکو ته د اسلام دعوت ورکوه وی هلته به خلکو ته یو نښه خو راله راکړه که یو دلیل خو راکړه چې خلک مې ومني چې زه ستا له طرف نه استاد یم. نو نبي علیه السلام د الله نه سوال وکړه اللهم اجعل له آیة خدای دلې یو نښه ورکړه. نو چې دا دعا یې وکړله نو تندي نه رڼا شروع شوه لکه د بیټرۍ په شان رڼا د تندي نه شروع شوه. نو دی خو خوشحاله و چې زه دا خو زما یو مضبوطه رڼا ده او زه به قوم ته یم نو قوم به زما دا خبره ومني. نو چې څه منځې لاړ نو بیا وایي چېرې دا رڼا خو مناسب نه ده خلک به وایي چې دا په تندي ستاسو اثر وشو او د برګې مرض دی پې پیدا شو او دا خو د هغه برګېتوب هغه دغه دی څه ورته وایي هغه چمک دی. نو الله تعالی د خلکو سره چا سره کونټۍ وي چا سره چابکي نو خدای هغه رڼا را د چابک ته را منتقل کړه. نو چابک به یې ړقاو لکه د بیټرۍ غوندې رڼا به یې کول راغې قوم ته قوم ته دعوت ورکړ. لیکن خپل د پلار نیکه دین پرېښودل څه اسانه خبره نه شپږ اووه کاله اته کاله د په خپل قوم کې تېر کړل خو ډېر کم خلک مسلمانان شو ډېر کم خلک. نو یو ځل راغی نبي علیه السلام ته بیا د هغه وخت و چې نبي علیه السلام مدینې منورې ته هجرت کړی و اوومه هجره کې دی نبي علیه السلام له راغی وی د الله رسوله زما قوم دوس ته خیره وکړه چې خدای پاک یې هلاک کړي ځکه زما په کلونه وشو چې لګیم دعوت ورکوم او تا چې راله کومه نښه راکړې ده هم ورته ښکاره کوم او بیا هم زما قوم نه مسلمانېږي. نو نبي علیه السلام بیا مسکی شو او لاس یې اوچت کړل وی اللهم اهد دوسا وأت بهم خدای د قوم مسلمانان کا خیره یې ورته ونه کړه او خدای ټول دلته راوله. زه وایي ما ورته دعا وکړه خدای به د قوم مسلمان کړي. ټول مدینې منورې ته رالل نبي کریم صلی الله علیه وسلم په لاس یې بیان کړل